سلامونه ملګرو، جنید خان ما د عمران خان خور علیما خان عمران خان سره یو ځل بیا په جیل کې ملاقات کړی دی او ملاقات نه راوتلو نه بعد علیما خان میډیا سره خبرې کړې دي. د عمران خان پیغام میډیا سره شریک کړی دی. د پاکستان عوامو ته دغه پیغام را رسولی دی. عمران خان په دغه پیغام کې حکومت ته هم یو ډېره غټه دمکي ورکړې ده او کارکونانو ته هم یو ډېر اهم پیغام جاری کړی دی. په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو. عمران خان اوورسیز چې کوم مسافر دی د پاره هم یو پیغام جاری کړی دی. ډیټیل سره په ډسکشن کو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. ټول وړاندې خو د عمران خان خور عمران خان سره ملاقات بند، ملاقات ته پرېخل نه بیا ملاقات ته شکر دی الاوټ شو ځکه علیما خان د عمران خان خپل خور ده، خپل وینه ده. نو چې کوم پیغام ولا عمران خان په جیل کې ورکې نو کې هیڅ قسم ردو بدل نه کیږي او عمره پیغام خ ډټ کر بغیر د سیاري هغه میډیا ته هم ورکي، کارکونانو ته هم ورکي. نور چې څومره هم لیډران عمران خان سره په جیل کې ملاقات وکړي نو دنه ولا عمران خان یو سو وي او بهر هغه بل سوي، بهر حالات کې اورنګي وي او هغه دنه عمران خان ته بل رنګي حالات رسي. جی واحد علیما خان دا چې هغه حقیقت خبره وروړي د عمران خان چې کم صحیح پیغام یې وروړي. علیما خان اډیاله جیل کې عمران خان سره ملاقات کړي. ملاقات نه پس میډیا سره چې کم گفتگو شوې په هغه تفصیلا خبره کو. د 26 عمران خان ویلي دي چې 26 نومبر د تحقیقات تیوشي او دا تحقیقات د سپریم کورټ حاضر سرویس ججز وکړي. د سپریم کورټ حاضر سرویس ججز د پدې باندې یو کمیټي جوړه کی، یو کمیشن دی جوړ کی، وغه د پدې باندې کمپلیټ تحقیقات وکړي چې د کې ملوث څوک دي. 26 نومبر باندې چې کومه ګولۍ په کارکونانو چلیدلې وي د دې حکم چا جاری کړو، پس وجه باندې جاری کړو، د غي خلاف ته قانوني کاروایی شي. عمران خان د دې خبرې ډیماند کړی دی او عمران خان ویلي کچې دا خبره تاسو نه منئ، دا کم پیغام دا کم ډیماند چې زه کوم چې تاسو د 26 نومبر تحقیقات وکړئ، کچې دا خبره تاسو نه منئ نو بیا به زه یو پیغام مسافر ته جاری کوم، اوورسیز پاکستانیانو ته جاری کوم چې اوورسیز پاکستانیان پاکستان ته د ریمیټنس په ذریعہ باندې پیسې نه رالېږي. ریمیټنس په ذریعہ باندې پاکستان ته هر میاش په لکونو درهم، په لکونو ریال، په لکونو ډالرز چې کوم دی پاکستان ته راځي. جی دغه مسافر چې کوم دی پاکستان ته خپل پیسې رالیږي او په دې ریمیټنس په ترو باندې د کې ټیکس هم پاکستان حکومت کټکای او دا پاکستان ته ډیره غټه فائدہ ورکړي، د پاکستان حکومت ته ډیره غټه فائدہ ورکړي. نو اوس عمران خان ویلي کچره تاسو زما دغه نه منئ، زما مطالبات نه منئ، نو بیا به زه مسافر ته وایم چې تاسو د سیول نافرمانیو کوي او تاسو د ریمیټنس په ذریعہ باندې پاکستان ته پیسې مر رالیږي او کچره پاکستان ته د ریمیټنس په ذریعہ باندې د پیسې مسافرو بند کې نو بیا پاکستان ته شدید مشکلات راتلی شي، شدید نقصان ولا ملاوي دی شي. بل عمران خان دا هم ویلي چې څومره هم نه حق قیدیان دي حکومت سره پکیت کې دي، پاډیاله جیل کې دي، د ملټري په کوټ کې دي، کم ځای کې هم دي، نو هغه د رها کړل شي، نه حق اف ای آر د ختم کړل شي. که پچا باندې نه حق اف ای آر د وغه مطلب گرفتار شوی نه دي نو هغه اف ای آر د هم ختم کړل شي. عمران خان دا یو دوه ډیماند کړی حکومت ته دغه دمکی هم ورکړی دا. ګورو بچ راتلون کې ټایم کې سکیږي په دې ویډیو کې دا اپډیټ سو ډیر زیاته مننه. جی والسلام.